به یو بل مسله ده چې هغه زمونږ په دې ملک کې هغه ډیره چلیږي، هغه دا ده چې آیا سعودي سره منګه روجه ونیسو یا د دې ملک سره منګه روجه ونیسو. دا یو اختلافي مسله ده. بعض خلک هغه داسي چې هغه د سعودي سره روجه نیسي، بعض د دې ملک سره روجه نیسي. خدا د صحابه د وخت نه دا اختلافي دا خبره را روانه ده. دی کې اوله ذهن سازي هغه ده که یو سړی د سعودي سره روجه ونیوله نو ته به ورته دا نه وایې چې بس دا د ډېر غلط کار کړی دی، تا د سعودي سره ولې روجه ونیوله، منګه دلته دیری او ته د سعودي سره روجه نیسې. دا خبره به ورته نه کې. که یو سړی دا دی چې هغه سعودي سره روجه نه نیسي مثلا او د دې ملک سره روجه ونیسي او د دې ملک په رؤیت باندې اعتماد کوي، نو ته به هغه ته دا نه وایې چې روجه دې وخوړله، مسلمانانو روجه دغه میاشتې لیدلې ده او تا روجه وخوړله، فرضي روجه دې وخوړله. دا خبره به ورته نه کې. بلکې دې کې گنجائش دواړو طرفونو ته شته ده. د هغه د صحابو د وخت نه دا خبره اختلافي را روانه ده چې د چا سره سړی روجه ونیسي او د چا سره روجه ونه نیسي. دې کې د علماو درې اقوال دي. درې یو قول پکې د علماو جمهور علماو قول له جمهور علما مثلا امام ابو حنیفه رحمه الله او داغه چې څومره تابعدار خلک دي، امام مالک رحمه الله او داغه چې څومره تابعدار خلک دي، او دارنګ امام احمد رحمه الله او داغه چې څومره تابعدار خلک دي، د دې ټولو دا نظر دی چې آیا یو ملک روجه میاش ولیدل شوله، مثلا په مشرق کې میاش ولیدل شوله، نو په مغرب والاو باندې دا لازم ده چې روجه دي سره ونیسي. خو شرط دا دی چې اعتمادي طور باندې تا ته خبر را ورسیږي، ته خبر شي خو په یقین باندې چې مشرق والاو روجه میاش لیدلې ده یا د مغرب والاو میاش لیدلې ده. نو د دې علماو نظر دا دی چې د ټولو مسلمانانو اتفاق په کار دی چې کوم ځای کې په کوم ملک میاش ولیدل شوله نو بس او تا ته خبر را ورسېده نو ته روجه ونیسه. دلیل د دې علماو هغه دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې صوموا لرؤیته وافطروا لرؤیته، روجه ونیسئ په لیدلو باندې چې کله میاش ولیدل شوله، او افطروا لرؤيته او روجه ماته کې په لیدلو باندې چې میاش کله ولیدل شوله. دا محدثین وایي چې دا حکم یوازې مدینه والاو ته نه دی، چې راګنې مدینه والاو ته نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې تاسو چې کله میاش ولیدل بس روجه ونیسئ، او چې کله میاش ولیدل به روجه ماته کې. دا یوازې مدینه والاو ته حکم نه دی، دا د ټول امت ته حکم دی چې کلم تاسو میاش ولیدل بس روجه ونیسئ. دا د دې علماو هغه قوي دلیل دا دی. او نور علماو بعض دلایل ذکر کړی دي. دی مذهب لا او دی قول لره چې ترجیح ورکړی دا هغه علماو له ترجیح ورکړل چې هغه محققین علما دي، لکه شیخ الاسلام ابن القیم رحمه الله داغه فتاوا د مجموع الفتاوا ته 15م جلد کې هغه د لیکلي دي چې حق خبره او راجحه او غوره خبره دا ده چې که په مشرق والا او میاش ولیدل او که مغرب والا ولیدل او تا ته خبر را ورسېده بس روجه نیول پکار دي. شیخ الاسلام رحمه الله دی له ترجیح ورکړی ده. دارنګه شوکانی رحمه الله اغم دی خبر له ترجیح ورکړل. داغه یو کتاب دی الروضه الندیه، باغی کې دی خبره له ترجیح ورکړل چې د ټولو مسلمانانو په دی باندې اتفاق راځي هر څه کې چې بس میاش ولیدل شوله. او دارنګ نور علما هم د ترجیح دی قول ورکړی دا او دلیل هم دغه دی. دویم قول او دویم مذهب هغه د علماو دا دی چې د هر یو ملک د پاره خپل رؤیت هغه معتبر دی. لکه دا خبره چې دا امام مسلم رحمه الله دا خبره کړی دا هغه په خپل کتاب صحیح مسلم کې حدیث هم راوړی دی او په دې باندې باب هم تړلی دی چې د هر یو ملک د پاره خپل رؤیت معتبر دی. دا خبره چې دا امام ابو داود صاحب هم کړی دا همدغه یو حدیث راوړی دی.
او امام ترمذی دا خبره ویلې ده او صحیح د ابن خزیمه کې عمده باب تړلې ده او حدیث عمده راوړی ده او دی خلکو دی علما او محدثینو دا ویلي چې نه د هر یو ملک د پاره خپل رؤیت معتبر ده او دلیل دا پیش کړی دی حدیث امام مسلم رحمه الله راوړی دی امام ترمذی راوړی دی او امام ابو داود راوړی دی ابن خزیمه سم دا حدیث راوړم دا یو حدیث دی هغه حدیث دی د قریب تابعی دی قریب وی زه ام الفضل ولېګلم او ما ته دا ویل چې تلاشه شام لاشه او معاویه رضی الله عنه دی هغه سره به ته ملاو شي څه حاجت او سکار پسې ولېګلم نو زه چې کله شام ته ورسېدلم نو الته په ما باندې روزه رااله او څه وخت مې تیر کړلو یعنی مېش ما خپلم ولیدله خلکم دا مېش ولیدله چې مېش را ختلې ده او معاویه رضی الله عنه چې دا په شام باندې د شام والاو گورنر هغه خلکو ته اعلان وکړ چې را بس روزه ونیسئ او مېش را ختلې مام سره مې روزه ونیوله وې د میشتې اخیره کې زبې مدینې لرالم واپس کله منګه مدینې ترالو نو زه عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما غسر زه ملاو شوم او ما سره خبرې د شام والاو په باره کې خبرې کولې نو پاغي کې دا خبره مراله چې آیا تاسو دا میش کله لیدلې و نو وای ما ته دا ویل چې رمیش خو منګه د جمعې په شپه باندې ولیدله او ما ولیدله عام خلکم دا میش ولیدله او معاویه رضی الله عنه چې هغه خلکو ته اعلان وکړ چې بس روزه ونیسئ او ما ته تاسو کو چې تاسو دا میش کله لیدلې نو وای عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما ویل چې من خو میش لیدلې دا د ابتی په ورځ باندې منګه ولیدله او دا هغه وخت نه منګه روزه شروع کړې ده نو او به دا خبر عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما وکړه چې منګ به دا روزه نیسو تر دې پورې چې یا به منګه میش خپل وینو او یا کمیشم خپل ولیدل بس روزه به ماته کو او کمیشم ونلیدل نو بس دې ورځې به پوره شي به روزه ماته کو اختر به نو قریب وای ما دی عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما ته دا ویلا چې ته د معاویه رضی الله عنه په رؤیت باندې هغه له څه اعتبار نه ورکې هغه د جمعې په شپه باندې لیدلې ده نو بس هغه له اعتبار ورکې کنه نو وای هغه راته دا ویل چې نه مونږ ته نبی صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده چې را مېش یا خپل د پسترګو باندې ولیدله او یا به دې ورځې پوره کې وهكذا امرنا رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی صلی الله علیه وسلم مونږ ته په دې خبره باندې امر کړی دی نو دا علما او دا محدثین د دې حدیث نه دا استدلال کوي چې ګور عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما دی هغه د شام والا رؤیت لڅ اعتبار ورنکو ویل چې هغه بل بلد دی بل خار دی او زمونږه مدینه چې دا بل خار دی د هغه رؤیت لمنګه اعتبار نه ورکو بس هغه خپل رؤیت د زمونږه خپل له نو دا علما دا وایي چې د هر یو ملک د پاره بخپل رؤیت وي دی ملک چې کله مېش ولیدل شولا بس دا ملک والا به روزه نیسي او د بل ملک والا په رؤیت له اعتبار نه ورکوي خدا خبره چې دا شوکانی صاحب دا ویلي دی نیل الاوتار کې هغه دا خبره کړل د دې حدیثي 15 جوابونه کړی دي وای کڅوک د دې خبرې نه دا استدلال کوي دا استدلال چې د هر یو ملک د پاره خپل رؤیت معتبر دی وای دا خطا ده 15 وجه هغه ذکر کړی دي او په دې وسنی دور کې البانی صاحب چې دا یو کتاب د تمام المنه باغی کې دا خبره کړی ده چې را د ټولو مسلمانانو لا یو رؤیت معتبر دی چې د دنیا په هر یو ګډ کې مسلمانانو مېش ولیدل په کار دا چې د ټول مسلمانان دی باغی باندې روزه دی ونیسي او هغه رؤیت له اعتبار ورکی او ابن باز صاحب دا یو فتاوا ده وګده فتاوا ده نور علی الدرب توي
هغه دې خبره له ترجیح ورکړل چې د ټولو مسلمانانو یو رؤیت چې هغه معتبر دی چې ملک دنیا کې هر ځای کې چا مې شولې دله او ته خبر شي په معتمدو ذرایع باندې خبر شولې بس روزه نیول پکار دي. او نور علماء لکه تفسیر قرطبی دا خبره کړې ده چې را یو رؤیت چې هغه معتبر دی د ټولو مسلمانانو په دې باندې اتفاق راځي. خدا دو اقوال یا درې اقوال د علماء په دې باب کې مشهور دي. د جمهور علماء قول دا دی چې را یو رؤیت چې د مسلمانانو کوم ځای کې مشرق والا او مې شولې دله نو مغرب والا به دا غیر رؤیت له اعتبار ورکوي او روزه بنسي، او که د مغرب والا ونی ولا ولیدله میش نو مشرق والا باغې له اعتبار ورکوي. دا د جمهور علماء او د ډیر علماء دا قول دی. او دویم قول چې دی هغه د بعض محدثینو دی او دغه یو دلیل منګه ذکر کو حدیث د قریب دی. دویم دلیل د دې علماء هغه دا دی په مصنف د ابن ابي شيبه کې راغلی دی و یو ځای و علاقه و د مدینه او د مکی په مابین کې یو ځای دی هغې ته استاره ورته وایي. استاره کې میش لیدلی شوی وه. نو عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما د ابوبکر رضی الله عنه یو نوسی د قاسم په نوم باندې محمد ابن قاسم نوم دی وی هغه ته چا دا وویله چې استارې والا میش لیدلی ده نو موږ به د هغې رؤیت له اعتبار ورکو که نه. نو وی محمد ابن قاسم چې و هغه په هغې باندې رد وکړلو او وی ویله چې ما لنا ولأهل استار زمونږ بیل رؤیت دی او د استارې والا او بیل رؤیت دی. حالا کې د استاره چې د مدینې ته نږدې ځای دی څه ډېر د شام په شانه لرې ځای نه دی. نو وای دا یو عالم دی او هغه خپل رؤیت له اعتبار ورکړی دی چې موږ به په خپله په سترګو باندې وینو نو هله به موږ روژه نیسو او د هغه خلکو رؤیت له موږ اعتبار نه ورکړو. نو دا یو اختلافي مسله د صحابو د وخت نه را روانه ده. خو ما دا خبره وکړه چې په دې کې به سړی تیزی نه کوي. بس که چا د سعودي سره روژه ونیوله او هم د هغو روژه د شریعت په لحاظ باندې د هغو روژه صحیح ده ځکه هغې کې هم دلایل شته دی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي صوموا لرؤیته چا چې کوم ځای کې میش ولیدله بس روژه دې ونیسي. او که چا دا وویله چې نه موږ خپل ملک او د دې رؤیت له اعتبار ورکوو زموږ هلال کمیټي ده که هغې کله اعلان وکړو بس موږ به روژه نیسو نو دې خبره باندې هم دلایل شته دی او د علماو غټو علما محدثینو هم دا نظر دی چې هر یو ملک والا دی خپل رؤیت معتبر کی. نو یو بل سره به سړی په یو بل باندې به غلطې فتوی نه لګوي. نو دا یو خبره مهمه